سلامونه وخت د ماښام شپږ بجې او 10 دقیقې شوې. پام وکړئ د دې ساعت نیم ساعته خبري ټولګې ته، خو پیل به له څو مهمو خبرونو له سر ټکو. طالبان باید د تاوتریخوالي کمول په عمل کې ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې وسلوال طالبان باید تاوتریخوالي کمول په عمل کې ثابت کړي او د بین الافغاني سولې په ترڅ کې دي د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. د مذاکراتو لپاره شرط ټاکل سولې ته نه ژمنتیا ښایي. عبدالله وایي د تاوتریخوالي کمولو په اړه هر ګام د سولې خبرو د بهیر او مرګ ژوبلې د پای ته رسولو برخه کې مثبت تاثیر لرلی شي، خو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د شرط ټاکل سولې ته د نه ژمنتیا په معنا ده. باردگی اعلان میکنیم برای شروع مذاکره شرط نداریم. ننګرهار کې څه باندې 2 میلیونه نیالګي کینول کیږي. ولایتي چارواکي وایي یاد ولایت کې به د روان کال په ګدو کې څه باندې 2 میلیونه میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو نیالګي کینول شي. د نیالګیو لګولو لړۍ پیل کړله چې دا لړۍ به په ټول ننګرهار کې ادامه ومومي. او لر او بر یو افغان دی او هیڅوک دا حق نه لري چې یو له بل څخه جلا قوم وبولي. دا خبرې په خوست ولایت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان نوړي د مړینې لومړي تلین د لمانځه غونډې په څنډه کې په ډاګه شو. موږ او دوی نه بېلېدونکي خلک یو وخت به راځي چې دا به له منځه وړو، لر او بر به یو کېږي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حزب الله یم. مایک پامپیو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د تاوتریخوالي راکمول په عمل کې ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ ازبکستان کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې وسلوال طالبان باید په عمل کې د تاوتریخوالي راکمول ثابت کړي او د بین الافغاني سولې په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ازبکستان کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د هوکړې په اړه خبرې روانې دي. وسلوال طالبان باید په عمل کې تاوتریخوالی راکم کړي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. مایک پامپیو ویلي چې د سولې هوکړې ته نور نږدې شوي او په داسې یوه طرحه کار روان دی چې افغان اوږده کشاله پای ته رسولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د شنبې په ورځ افغان چارواکو سره د سولې خبرو د معلوماتو ورکولو پر مهال کابل کې ویلي و چې د سولې برخه کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه دی شوی. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو استازو ویلي و چې پر امریکایي ځواکونو د بریدونو نه کولو او پر افغان ځواکونو د بریدونو پر راکمولو هوکړې ته چمتو دي. خو افغان حکومت بیا په وار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې سرتاسري وربند وکړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالله وایي د مذاکراتو لپاره شرط ټاکل سولې ته نه ژمنتیا ښایي. نوموړي د وزیرانو شورا غونډه کې ویلي د تاوتریخوالي کمولو په اړه هر ګام د سولې خبرو د بهیر او مرګ ژوبلې د پای ته رسولو برخه کې مثبت تاثیر لرلی شي، خو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د شرط ټاکل سولې ته د نه ژمنتیا په معنا ده. د سولې مذاکراتو په سر د اجرایه ریاست او ولسمشرۍ ماڼۍ د اختلافونو په دوام اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د وزیرانو شورا غونډه کې د وینا پر مهال ویلي د بین الافغاني خبرو پیل لپاره شرط شتون نه لري او زیاتوي چې په دې اړه یې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې دي. ما یک بار دیگه اعلان میکنیم برای شروع مذاکره شرط نداریم، اما در جریان مذاکره طبعا با نمایندگی یک هیئت همه شمول که نمایندگی از خواستهای اکثریت مردم افغانستان میکنه او شرط و شرایط و بحثای خودم می داشته باشه. عبدالله داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د سولې په برخه کې اوربند یو اساسي ټکی بولي. ارګ د تاوتریخوالي کمیدو طرحې سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې له اوربند پرته د سولې خبرې او هڅې ښایي کومه مثبته نتیجه ورنه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیقي د سولې او اوربند په تړاو خپل دریځ داسې څرګند کړی و. سوله د افغانستان دولت خلکو زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړیتوب دی. تلپاتې او باعزته سولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلکو غوښتنه ده د اوربند تامین یوازینۍ لاره ده. هر طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي.
خو اجرایي رئیس عبدالله د ارګ دغه دریځ اوس د سولې پر وړاندې نه ژمنتیا یادوي. پر همدې مهال د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال شنبه او یکشنبه له افغان چارواکو او افغان سیاسیونو سره د لیدنو پر مهال ویلي چې د سولې خبرو لپاره باید یو هر اړخیز او ټول شموله پلاوی رامنځته شي او بین الافغاني خبرو ته د چمتووالی ونیول شي. ننګرهار کې څه باندې 2 میلیونه نیالګي کینول کېږي. ولایتي چارواکي وایي یاد ولایت کې به د روان کال په ګدو کې څه باندې 2 میلیونه میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو نیالګي کینول شي. د نیالګیو دغه لړۍ پیل شوې او مسؤلین وایي چې د ښار سربیره به دغه لړۍ ولسوالیو او هغو ځایونو ته هم وغځوي چې عام وګړي ترې ورځنۍ ګټه اخلي تر څو سیمه ورسره زرغونه شي. مسؤلینو له ټولو ولسونو غوښتنه وکړه چې د نیالګیو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. د زرغون ننګرهار په موخه سکل په دې ولایت کې څه باندې 2 میلیونه نیالګي کینول کیږي چې د نیال لړۍ په جلال آباد ښار کې پیل شوه. د ننګرهار مرستیال والي تمیم عارف مومند وایي دا د نیالګیو د کینولو پیل دی او دا لړۍ به د جلال آباد ښار تر څنګ ولسوالیو ته هم غځول کیږي چې په خبره د ځل د نیالګیو د کینولو بیرته د هغې د ساتلو لپاره جلا طرزالعملونه پلان شوي دي. د نیالګیو لګولو لړۍ پیل کړله چې دا لړۍ به په ټول ننګرهار کې ادامه ومومي. زموږ ټول دولتي غیر دولتي او هغه اجتماعي ساحات چې هلته اشد اړتیا ده د نیالګیو د کینولو باید په هر ځای کې نیالګي کینول شي. ټول دولتي ادارات چې د نیالګیو غوښتنه لري د هغې لپاره یو واضح مشخص میکانیزم او طرزالعمل جوړ شوی دی. د هماغه طرزالعمل مطابق کولی شي چې نیالګي کینوي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ سرپرست رئیس محمد سمیر بیسودي وایي څه کال دی ولایت کې نږدې 1500 زره میوه لرونکي بوټي او تر څنګ یې څه باندې 12 لکه بې میوې نیالګي چې زینتي بوټي هم پکې شامل دي کینوي. د دوی په خبره دا ځل د تیرو کلونو په توپیر به د نیالګیو ساتنه او هغه کسان چې د نیالګیو د ساتنې په مسؤلیت کې پاتې راشي مجازات بشي. او سکه هم موږ د دې لپاره یو ښه پلان جوړ کړی یو ښه طرزالعمل هم جوړ کړی د والي صاحب په هدایت. د دغه طرزالعمل مطابق به موږ پر مخ ځو او هر هغه مکاتبو ته کلینیکونو ته مساجدو ته چې موږ نیالګي ورکوو دغه مختلط هیئت مسؤل دی موږ ته چې هر وخت د دوی پوښتنه کوي د دوی څارنه کوي که یو نیالګی د چا د بې پروایي له وجې وچه شوې وه یا له منځه تللې وه نو هغه د یو چا په جمع کې قید دی د هغې هغه څومره پیسې او قیمت چې دی هغه به د مصروفیت له لارې بانک ته به تحویلوي. یو شمېر عام خلک بیا وایي هر کال په ننګرهار کې 100 زره نیالګي کینول کیږي خو هغه څه چې لازمه د ساتنې وشي نه کیږي. نو موږ د دولتي چارواکو نه دا خواهش دی چې دې په ټیم باندې د ساتنه وکړي دې ته د اوبه په ټیم باندې ورسوي. لکه زموږ دا کې په بازارونو کې چې کوم دی په ښار کې مینس کې کوم بوټ فارم دی په دې باندې کوم بوټي کرل شوي دي په زرونو بوټي کرل کیږي خو دې ساتنه بیرته نه کیږي. هغه ځمکه بیرته کلکه شي هغه وچ شي رانه خصوصا د ښاروالۍ څخه چې په دې برخه کې کار کوي یا د زراعت ریاست څخه چې په دغه برخه کې دیو نیالګي کینی په لکونو روپۍ مصرف کوي. د دیو څخه هم تقاضا هم دا ده تر څو د دغه نیالګیو دپاره چې کوم کسان ګمارل شوي دي او یا هم په دې تعداد باندې کم دي. ننګرهار کې د څه باندې 2 میلیونه نیالګیو د نیال لړۍ داسې مهال پیل شو چې تیر کال هم څه باندې 1 میلیون نیالګي کینول شوي وو خو د خلکو په باور د ساتنې لپاره مسؤلینو هیڅ پاملرنه نه ده کړې چې له امله یې ډېری نیالګي وچ او له منځه تللي دي. لر او بر یو افغان دی او هیڅوک دا حق نه لري چې د یو له بل څخه جلا کړي. دا خبرې په خوست ولایت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوړي د مړینې لومړي تلین د لمانځه غونډې په څنډه کې په ډاګه شوې. ګډونوالو د ډیورن فرضي کرښه یوه توره کرښه یادوله او دا د پښتون قوم د بربادۍ او بیلتون په نوم یوه دسیسه یاده کړه. دوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مخکښ غړي ارمان لوڼي د مړینې لومړي تلین د نمانځنې په موخه سره راټول شوي وو د ارمان لوڼي وژنه یې په سختو ټکو غندله او لوڼی د لر او بر پښتنو د یووالي مفکورې د خورولو یو کلیدي غړی یادوه. موږ او دوی نه بېلېدونکي خلک یو ګرکه په مابین کې نن د یو چا ظالم قدرتونو د لاسه زموږ په مابین باندې څیرل شوي یو زموږ په سینه باندې یو تار تیر شوی دی. د دې
یو وخت به راځي چې دا به له منځه وړو، لر او بر به یو کېږي. پرون ورځ د لر بر د پښتنو لپاره او په 240 ښارونو کې په 240 هیوادونو کې د لوی افغانستان لپاره ځوانان نن شعار کول او عمل دا خبره کوله چې موږ افغانان یو، موږ د افغانستان د لر بر پښتنو د ټک نه تر اباسین او د کندهار نه تر امو د ټول د افغانان دي. ګډونوالو د ارمان لوڼي قاتلینو ته د سزا غوښتنه کوله او په ورته وخت کې د ډیورنډ فرضي کرښه د پښتون قوم د وژنې او بیلتون توره کرښه او دسیسه یادوله. د پښتون ژغورنې د غوښتنې دپاره او دی چې کوم دی او د پاکستان ظالم ریاست شهید کو نه تر هغه ظالم تر اوسه پورې نه دی نیولی شوی. ورسره د دغه سره چې موږ د ملل متحد چې کوم د بشري او حقوق کوم ټولنې یو نه ژغ کی چې باید د قاتلین دا ونیول شي. زمون خاوره کرښتونه ځای ته در شو تر اټکه پورې زمون خاوره ده. دا د انګریزانو استعمارګری دی چې یو نو نفرت تخم شیندلی دی چې مونږ خپل هدف ته هم نشو رسیدلی او زمونږ هغه لوی خپل قام هم داسې په جبر ظلم سره تسلط کړی دی. برخوالو په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي مشر منظور پښتین د خوشي کولو غوښتنه هم کوله او دا کړنه د پښتنو پر حقونو ښکاره اعتراض یادوه. دوی ویل هر هغه څوک چې د پښتنو د بیلتون مفکوره لري په حقیقت کې د لرو او برو ګډ دښمن دی او په دې لاره کې هڅه کوونکي یې د وخت ضایع کوونکي یاد کړل. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست. د ساري ناروغیو مخنیوي په موخه سلمانیانو ته عامه پوهاوی ورکړل شو. ننګرهار کې د یونیسف او عامې روغتیا ریاست له لورې سلمانیانو ته د ساري ناروغیو مخنیوي په موخه د عامه پوهاوي او لنډمهاله ورکشاپ ورکړل شو. د عامې روغتیا مسؤلین سلمانیانو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی په دې خاطر اړین بولي چې د ټولنې زیات وګړي له دوی سره مخ کیږي. سلمانیانو ته یاد ورکشاپ داسې مهال ورکول کیږي چې د وروستیو کې د کرونا ویروسي ناروغۍ سختې اندېښنې راپورته کړې دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په موخه سلمانیانو ته د وسایلو د پاکوالي او نورو برخو کې د عامه پوهاوي ورکشاپ ورکړل شو. دا چې کرونا وایروس هم یو ساري ناروغي ده او تر اوسه یې په افغانستان کې کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو روغتیایي مسؤلین وایي د مخنیوي لپاره یې باید عام وګړي او په ځانګړې توګه سلمانیان خاصه پاملرنه وکړي. تر اوسه پورې خو الله فضل افغانستان ته نه دی انتقال شوی، خو دغه امکانات ځکه چې موږ زیاتره ورونو ته چې ماسک استعمال کړي ځکه دا تنفس د لارې دغه کېږي یو بل ته انتقالیږي، نو زیاتره دلته خو سلمانیان مستقیما د مراجع سره په تماس کوي ځکه هغه سره د هغه ته کار کوي، د هغه تنفس دغه کوي، دا د هغه تنفس، نو دا ډېر احتمال د ده دی، خدای دې نه راولي. نو دا د سلمانیانو دپاره دا غټ چیلنج دی، باید چې دې کې د ماسک او دغه سره چپن نه استفاده وکړي. سلمانیان هم دې ته لیواله دي چې په دې برخه کې ورته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي ترڅو د ساري ناروغیو مخنیوی وشي. د دوی په خبره د دې لپاره چې د عامه پوهاوي لمن پراخه شي باید دا ډول ورکشاپونه ولسوالیو ته هم وغځېږي. دا خواهش لرم چې باید د مؤسساتو نه دا خواهش لرم، د صحت عامې نه دا خواهش لرم چې موږ ته باید موادونه ورکړي لکه کلوریکین، لکه چپنونه، لکه عامه پوهاوی هره دوشنبه موږ ته ورکړي، موږ حاضر او زموږ ولسوالۍ چې دي که دوی نشي تللی امنیت نشته، موږ هم دلته هم راغوښتی شو خپل سلمانیان چې دوی عامه پوهاوی ورکړي. په ورته مهال د سلمانیانو د غوښتنو سره سم د اصنافو او کسبګرو خوني مسؤلین وایي دوی چمتو دي چې د ساري ناروغیو د مخنیوي په موخه د عامې روغتیا ریاست سره په ګډې همغږۍ نه یوازې سلمانیانو ته بلکې نورو کسبګرو ته هم دا ډول پروګرامونه تنظیم کړي. موږ د کسبګرو او دکاندارانو اتاق دې ته حاضر دي څنګه چې دوی غوښتنه وکړو چې که دوی دپاره هره ورځ د عامه پوهاوي غونډه نیسي، موږ حاضر یو چې دوی دپاره دغه هر بخش که د هر صنف پورې مربوط او دوی پلان لري، موږ ورسره پوره همکاري کوو تر څو دغه زموږ ولسونه امراض یو بل ته انتقال نشي، ساري امراض دي او که نور امراض دي. د ساري ناروغیو مخنیوي په موخه خلکو ته عامه پوهاوی وروسته له هغې ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د چین په ووهان کې رامنځته شوی کرونا وایرس په نړیواله کچه ګڼې اندېښنې راپورته کړي. کرونا یو ډول ساري وایرس ده چې یو بل ته انتقالیږي او د نسبي مخنیوي لپاره یې له ماسک څخه ګټه اخیستل لازمي ګڼل شوي دي.
د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي. د ملي اردو چارواکي وایي د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ په کودخیلو سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال 8 وسلوال طالبان وژلي او د دوی 3 بابا پټنځایونه یې له منځه وړي دي. له 201 سلب قل اردو څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یادو عملیاتو په پایله کې 3 کړۍ ماینونه او یو شمېر وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خبرپاڼه زیاتوي د عملیاتو پر مهال ولسي خلکو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې په یادې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو ملکي خلک بیا وایي چې د دوی ژوند د جګړې پر مهال خوندي نه وي. امنیتي چارواکي کندهار او روزګان کې د 29 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. کندهار کې د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی اولوي وایي وژل شوي وسلوال طالبان د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې د خالد په نوم د پیل شوو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. اولوي زیاتوي د دغو عملیاتو پر مهال د 29 وسلوالو د وژلو ترڅنګ 14 نور ټپیان شوي هم دي او د دوی یو شمېر مهمات له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او لغمان کې د 3.8 میلیونه افغانیو په لګښت کوچني پارکونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د لغمان مسؤلینو له خلکو غوښتنه وکړه چې د دغه پارکونو او نورو عامه تاسیساتو ساتنې په برخه کې دي همکاري ورسره وکړي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې کوچني شنه پارکونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په دې مراسمو کې د مهترلام ښاروالو وویل چې پر یادو پارکونو 3.8 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. د ښار په منځ کې کوچني شنې ساحې دي چې موږ ایجاد کړلې او د 4 میاشتو په موده کې ټولې چارې بشپړې شولې او نن ګټې اخیستل ته سپارل. د دې مجموعي لګښت 3.8 میلیونه افغانۍ ده. د لغمان د والي مرستیال شهزاده مظلومیار بیا له ښاروال نظیف الله لکوزي ښار کې د نورو عامه تاسیساتو د جوړولو غوښتنه هم وکړه. دغه کوم مختصر او وړوکی کوم پارک دلته د ښاریانو د ناستې لپاره جوړ شوی دی او د کله کومه لحظه او دقت دلته راځي. خدای دې وکړي چې د ښار په دې نورو ځایونو کې زما یقینا باور دا ده چې هلته به نیم تصمیم نیولی خلک به پرې لګي چې دا باید ډېر شي او ډېره استفاده باید د دې نه وشي. د مهترلام ښار اوسیدونکي ښار کې د دې ډول پارکونو له جوړولو خوښ دي، خو پر نورو ښاریانو غږ کوي چې د دغسې پارکونو په ساتنه کې د ځانګړې پاملرنه وکړي. دې کټارې دې پارک حفاظت په دې ښاریانو باندې فرض ده. دوی باید لکه خپل ملکیت کوم رقم چې خپل د دکانو حفاظت کوي، کوم رقم چې خپل د کورو حفاظت کوي، په هماغه رقم باندې باید دې کور نه دې پارک نه حفاظت وکړي، د بوټو نه حفاظت وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې لغمان کې د بیا رغونې کارونه چټک شوي، خو ولسي خلک په دغو کارونو کې پر روڼتیا او کیفیت ټینګار کوي. او په ټوله کې د سپورت له ډګره خبرونه به درته وحید الله امان وړاندې کړي. بیا هم ښه راغلی. اوس هم د لوبو له ډګره څو خبرونه. افغان وي د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2 اټکل شوې ده. کابل کې به سبا اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه -9 اټکل شوې ده. اسداباد کې به سبا اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه -2 اټکل شوې. پرون کې سبا د ورښت اټکل شوې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه -2 اټکل شوې. مهترلام کې هم د ورښت اټکل شوې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 1 اټکل شوې. کندهار کې به سبا اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه -2 اټکل شوې. هرات کې هم سبا اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 0 اټکل شوې. مزار شریف کې به هم سبا اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 اټکل شوې. او په ګردیز کې به سبا اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه -2 ټیټه -14 اټکل شوې. دا د هیواد یو شمېر لوی وړو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالاتو اټکلیز معلومات. اوس هم د اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر اخیستل 80 افغانۍ 80 پوله او پلورل 80 افغانۍ. زر پاکستاني کلدار اخیستل 490 افغانۍ 80 پوله او پلورل 490 افغانۍ 15 پوله. زر ایرانی تومن اخیستل 15 افغانۍ پلورل 6 افغانۍ. زر هندۍ روپۍ اخیستل 140 افغانۍ پلورل 150 افغانۍ. یو سعودي ریال اخیستل 60 افغانۍ 60 پوله پلورل 60 افغانۍ 15 پوله.
یو درهم اخیستل 20 افغانۍ 80 پوله او پلورلي 20 افغانۍ 15 پوله. یو یورو اخیستل 4 افغانۍ 80 پوله او پلورلي 15 افغانۍ. دا و د اسعارو بیې له ملتیا مو ډیره مننه. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې ساعت ماښامنۍ نیم ساعته خبري ټولګه د لیدو او اورېدو مو ډیره مننه.